सूरत المؤمنون 31 नंबर आयात थे 14 नंबर आयात सूरत المؤمنون دې دې نه مخکې الله جل شانه نوح علیه السلام او د هغه د قوم د هلاکت د هغې ذکر یې وفرمایلو دې کې الله جل شانه بیا فرمایي همې هلاک کړه بیا مې د هغوی نه وروسته یو بل جماعت چې دی نو دا پیدا کړو ثم انشأنا من بعدهم بیا موږ وروستو د هغوی نه قرنا آخرین یو بل جماعت چې دی دا موږ پیدا کړو چې قوم عاد و یا قوم ثمود و الله فرمایي فارسلنا فیهم رسولا وملیږلو مونږه فیهم په هغوی کې رسولا منهم یو پیغمبر چې د هغوی د قوم نه د هغې رسول هم څه خبره وه هغه وویل ان اعبدوا الله تاسو د الله عبادت کوئ ما لکم من اله غیره د عبادت لایق سوا د الله نه بل څوک نشته د عبادت لایق صرف څوک دی یو الله دی افلا تتقون آیا تاسو د الله نه نه یریږئ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم وی سردارانو کم چې د قوم مشرانو بے وقوفه خلق هغه مشرانو نه هغوی ووی او هغه دا و چې کفر یې کړی بل دا و چې د آخرت د ورځې نه منکر هم او د دنیا چې کومې لذتونو په هغې کې مسک و فرمایي قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا وی هغه خلکو چې کم مشران و سرداران و د دوی د قوم نه کم الذين كفروا چې کوم خلق کفر کړو وكذبوا بلقاء الاخره او د اخرت د ورځې نه منکر وو واطرفناهم في الحياه الدنيا او منګه خورمسکړو دي لا بدمستکړي مو دوی په ژوند د دنیا کې یعنی د دنیا د ژوند په لذاتو کې دوی آماده شوي ما هذا الا بشر مثلكم سیوی نه دی دا مگر دا خو یو انسان دی ستاسو پرنګ یاکل مما تاکلون دیم خوري هغه څه چې تاسو خورئ د هغې نه ویشرب مما تشربون او دیم څکي هغه څه چې تاسو څکئ نو څه تاسو خورئ روټۍ تاسو هم خورئ او دیم خوري اوبه تاسو هم څکئ او دیم څکي نو دې پکې څنګه رسول شو دا خو یو انسان دی نو دیم مدعا دا وه چې پیغمبر دا انسان نشي کېدی دا فرشته وي لکه څنګه چې قوم د نوح علیه السلام دی ولئن اطعتم او که چېرې تاسو تابعداري وکړه بشرا د یو انسان مثلکم چې ستاسو په شان دی انکم اذا لخاسرون بېشکه تاسو به دغه وخت په خساره کې شئ په نقصان کې به شئ ایعدکم آیا دی دا وایي تاسو له دمکې درکوي تاسو سره وعدې کوي انکم اذا متم چې یقینا تاسو به مړه کېږئ وکنتم ترابا تاسو به خاوره کېږئ وعظاما او هډوکي کېږئ به انکم مخرجون چې یقینا تاسو به دوباره راویستلی شئ کله چې د انسان قبر کې کېغوستلی شي نو 3 ورځې بعد د دا خېټه چې ده نو دا په پړسېدو باندې شي دا پړسېږي او کله چې دا ډېره زیاته وپړسېږي دا بیا یو ډز وکړي نو ډز چې دا وکړي نو به د ده چې کوم په خېټه کې هر څه به دا راوځي او په ده باندې وینه چې ده نو دا لګیا شي وینه به لګیا شي تر دې پورې چې دا غونډه غوښه د سرمن د هر څه وخوري تر دې پورې خولې ته ننوځي پوزې ته ننوځي غوږونو ته ننوځي دا ټول هر څه چې دی نو به دا هډوکي شي هر څه ختم شي
تر دې پورې چې بیا په دې اړوکو هم لګیا شي او د اړوکې خوري نو تاسو چېرته یو قبر د چا کولاو کو ومکتل د مخکې سړي وګورئ په هغې کې به د اړوکو نه علاوه تاسو ته بل څه نه میلاوېږي که یو سړی د قرآن حافظ و او باعمله و د قرآن مطابق زندگی تیره کړې وه نو هغه چې بیا په قبر کې کېغوستلی شي که د هغه 100 کاله بعد هم قبر کولاو شي به حق رنګې سالم به پروت وي د حافظ سړي د عالم سړي د شهید سړي د دې قبور چې دی د دې جسد چې دی الله جل شانه دا بیا نه خاورې کوي نو دی وی چې یاره دا مړه شي او هډوکي شي نو دا بیا دوباره را پاسولی شي هیهات لما توعدون دا خو ډېره لرې خبره ده او ډېره بعیده خبره ده د کم چې دې ته ورسره وعده کوي ان هي الا حیاتنا الدنیا زندگی خو نه ده مګر صرف ژوند د دنیا دی او د دنیا لپاره خلک هر څه کوي د دنیا لپاره خلک په دروغو باندې قسمونه خوري د دنیا لپاره خلک په ځان باندې ښځې طلاق کېږي او بیا یې ځان سره سمدوي ولې چې دنیا راته میلاو شي نو دې لپاره خلک په دروغو قسمونه وکړي ولې چې دنیا مجاو شي نو الله فرمایي ان هي الا حیاتنا الدنیا وی دې څه وایي چې نه دی ژوند خو مګر د دنیا دا ژوند دی دوباره ژوند پکې چا راوستی دی نموت او مونږ به مړه شو ونحیا او مونږ به ژوند تېرو وما نحن بمبعوثین او دوباره مونږ نه راپاسولی کېږو ان هو الا رجل افترى على الله کذبا او نه دی دا مګر دا یو سړی دی چې دا په الله باندې دروغ وایي وما نحن له بمؤمنین او مونږ د ده سره ایمان راوړونکي نه یو نو ده څه وویل قال رب انصرني بما كذبون الله یا رب زما امداد وکړي په هغه خبرو کې کوم چې دوی زما دروغجن ګڼي دوی زما تکذیب کوي الله زما امداد وکړي الله فرمایل قال الله فرمایل عما قلیل لږ ساعت صبر لیصبحن نادمین په وخت د سهار کې به دوی پښیمانه وي ستومانه به وي ستا د کومو خبرو چې دوی تکذیب وکړو نو په وخت د سحر کې الله څه وکړل فاخذتهم الصیحة بالحق الله فرمایي بس ونیول دوی صیحې یو چغې دا د جبریل علیه السلام چغه وه چې په دوی باندې وواله په هغې سره د دوی زړونه وچاودل او په هغې سره چې کله زړه وچاودل نو بس مړه شول بالحق په حق سره فجعلناهم غثاء الله فرمایي موږ وګرځول دوی لره خشاک فبعدا للقوم الظالمین او فرمایي لرېوالی دی د ظالم قوم دپاره ظالم قوم عمر له چې دی نه دا هلاک کېږي نو ژوند د دنیا څه دی لږ شان معمولي زندګي ده او ختمېدو واله ده یو سړی ډېر عمر تېر کړي ډېر 100 کاله تېر کړي چې څوک 100 کاله تېر کړي دا وي وروسته بیا په خپل ژوند باندې هم ستومانه دا وروسته په خپله زندګۍ باندې بیا ستومانه وي ولې ځکه چې یو سړی ډېر عمر غواړي ډېر عمر سړی غواړي نو دې د ځان تیار ساتي چې د ده نه به د ده محبوبه خلک چې دا به جدا کېږي نو که اوس موږ ډېر عمر غواړو الله مونږ تعالی ته مونږ وایو الله ماله 200 کاله عمر راکړي 100 کاله عمر راکړي نو زمونږ چې کوم محبوبه خلک دي لږ راټول نه زیات خواږه چاته څه وي خو مور او پلار وي که نه نو مور او پلار به د نه مخکې مري خواږه څه دي خو بچي دي بچي به د نه مخکې مري رونه دي رونه به د نه مخکې مري څوک چې ډېر عمر غواړي خو به د دې چې محبوبانو نه بڑا صبر کوي داسې نشي کېدی چې د ده د 100 کاله عمر او د ده د ورور د 100 کاله عمر او د ده د پلار د ورسره 100 کاله عمر شي او د مور د ورسره شي داسې خو کېدی نه شي ممکنه نه ده نو که یو سړی ډېر عمر غواړي نو دې به داسې عمر ته ورسي چې دې به هغه څه وویني چې کوم دې د دشمنانو دپاره خوښوي نو د دشمنانو دپاره خلک څه خوښوي چې دشمن دې راته کمزوري که نه دې دې کمزوري شي چې د ځان دفاع نه شي کولی نو چې مونږ 100 کالو ته عمر ورسو نو مونږ په خپله په ډنګورو ګرځو څه به راته ښکاري نه و غټې غټې چشمې به مو ورته اچوي او څه به نو نه نو مونږ به په خپله کمزوري شوي یو نو مونږ غواړو چې دشمن دې کمزوري خو الله به مونږ کمزوري کړي ډېر عمر هسې هم ختمېدو واله دی خو چې دا لږ عمر کوم الله را کړی چې د دې لږ عمر نه مونږ فایده والو الله به دې کې راضي کړو الله یې رحمت وکړي الحمدلله